أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ثم بیا افیدو واپس شي من حيث د اغزینا افاض الناس چې نور خلق واپس کیږي. دا د مکې ځنه قریش سرداران لاړل نو مزدلفه کې به ایثار شول یا به مینا کې ایثار شول او مخکې بنتل لوي بل چې مونږ خو داسې مشرف یو یا مونږ اشراف یو وی آی پی ته وای مونږ ته ضروري نه چې مونږ هم د عرفات ته ځو. نو الله تعالی د آیت نازل کو چې نه تاسو به عرفات ته ځئ ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الحج عرفه عرفه ته تل خو ضروري ده خو بنیادی رکن ده د حج. نو التنا واپس شي چې کم ځنه خلق واپس کیږي واستغفر الله بخنه وغړی د الله نه ان الله بشکل تعالی غفور معفي کون کده رحیم او مهربان ده. یوازې هغه ته نه وایي چې بخنه وغړی هر چا ته وایي ځکه چې عبادت کوي بخنه غواړي نو عبادت سره انسان پاک شوی یو الله معاف کی الله دې موږ تاسو هم معاف کی. فاذا بهر کلا قضیتم چې پوره کوي تاسو قضا پوره کول کله چې پوره کوي تاسو مناسککم طریقې د حج عبادت خپل د کم چې تاسو د حج اعمال دي ټول پوره شول نو فذكر الله یاد کوي الله تعالی بیا الله یادوي. د دې ډېر مقاصد دي خو ځنه مصداقات دي خو ځنه دام نه چې کله کله سړی عبادت وکي تاسو څو حج ته تلی هغه بیا ډېر پويږي چې کله واپس راشي بس بیا داسې بدل وي ته بنوي چې حج ته راغلو هغه خزي وګوري هغه سړی وګوري او قبرم پکې راغلی وي او عجیب عجیب سرخیانی بم درته ولګي واپس برازي او دي حرم ته وګوري انډو کته بنشي بنده ورته بدل بالکل بدل شي. نو تاسو هغه عبادت د حالت ځان نمبر لري کوي. ز ذاتی او خپل رائے تشریح نه کوم رائے تشریح کول ډیر ګناه ده او درای تفسیر خو رسول الله صلی الله علیه وسلم بد غنل ده خو بعضی شیونه انسان په ذاتی تجربه کی وی ناغه بنده ذاتی تجربه بیانې د دې مطلب ځان نه زکوای ما چې زما خبره منل ضروری نه دي خبره د الله او د الله رسول ضروری ده. خو بعضی شیونه انسان په تجربه کې راشي د بل علم د پاره ما دا په خپل لیدلې دي چې کله سړی د عمره یا د حج نه راشي او هغه د عمره او د حج په شان ته عبادت کور کې مستقل کوي دا تقریبا نیک پاتې کیږي بیا او چې هغه شانتي نه کوي دا به څور ورځې کې بدل شو به دا سه بدل شي چې مخکې نه ډېر بدلی مخکې نه ډېر بدلی. لکه مثلا یو دوه عملونه ز تاسو ته خو تهجد تاسو چې کله عمره حج نه راشي تهجد مفردی باقاعدګي سره کوي یقین وکړه تاسو هغه حالت د عمره په حالت کې یا د حج په حالت کې د نیکی چې کمی دا کافی حد پورې پاتې شي بیا سړی باندې همدارنګه د درې شروع الله منع کړی دا رفث جدال او فسوق تاسو احتیاط کوئ چې دا درې وړه کارونه بنه کوو حج نه راغلی یو بل جګړه بنه کوم ان شاء الله بهایي بنه کوم کورواله نه خو جایز ده خپل کور سره دا نور فحاشي وغیرہ نن سبا نیټ ته ټي وي ده وغیرہ شل قسم شایونه دي دین ځان ساتي. نو تاسو دا د حج او د عمره کیفیت دا ډیر وخت پورې به تاسو باندې پروت وي ان شاء الله. نو یاد کوي تاسو الله کا ذکر کوم لکه یادولو د تاسو په شان د یادولو د تاسو ابا اكم خپل پلار نک د دوی په طریقه دا و چې کله به حج وکړو امینات به چې کله راغلل د نهم ذل حجین بعد لسم ذل حجې باندې به شیطان مې تنويشتو نو مینا کې خو بیا د خلک پراتی وي د حجان او بیکار هم د سکار نه وي صرف منځونه کوي بس قرباني غوخه خوړل دي بیا صرف نو بیا به دې کیسې کولې مجلسونه به قائم کړل داسې لوی ما پلار دا تور کړی دا زده دې خاندان ولې ما دومره زورور خاندان دی او داسې دی او داسې دی الله وې دا تاسو کوي دې به الله یاد کوي الله دومره لوی دی الله تعالی دومره مهرباني ده اسمان پیدا کړی دی نو سترګې پیدا کړی دا او دا د الله احساناتي نو دوی به دا فخر کول په یو باندې الله وایي چې دا تاسو چې د خاندانونو او پلارانو نیکونه یادوي دا به الله یاد کوي. او بیا اباءکم خپل پلار نکونا او اشد ذکر یادنهم ډیر زیات په یادولو کې فمن الناس بزنا د خلقنا من اغسوک دی یقول چوای ربنا ایز من ربا آتنا راکمتا فی الدنیا په دنیا کې یوازې دنیا غواړي. دا ډیر خلک دي زموږ معاشره کې چې دین د دنیا د پاره کوي. سورہ یاسین وایي چې د کار دی روان شي
او ختم وکړه چې دا کار دی روان شي او حج ته لاړ شي نو صرف دنیا غواړي دا وکړه یعنی بس دنیا ته فکر دی دین هم د دنیا د پاره کوي کيوم نه دنیا د پاره دومره تنخواه دومره پیسې نو الله وایي ځنه خلک د حج وکي نو هغه دنیا مد نظر وي او همدغه سوالونه هم کوي دا شی دومره راکې دا دومره راکې نو هغه د پاره الله فرمایي وما له او نشته د پاره فی الاخرت په آخرت کې من خلاق څه حصہ ها د عمره او د حج د وجه نه په دنیا ورکم ورته ځکه دا د الله وعده ده چې د سفر کې الله تعالی رزق هم فراخه کوي خو آخرت کې به حصہ نه وي ځکه چې دنیا یو وخت دنیا می ورکا دا یاد ساتي دا هر نه کوي د پاره ده هر نه کی چې کوم مقاصد د پاره وکي هغه ملاو شو تراو ختمونه دي یو خریدا سونی ول په 10,000 روپۍ هغه ختم وکړو د بسنګ آخرت کې سوال کوي چې ماته بدل راکړه دغه دنیا کې بدل واغستو کنه او ثواب یو شو کوونه شو غرست بل مسله همدغه نه نور څه نو ومنهم او زنه د دوینا من اغسوک دی یقول چوای ربنا ایز منگ ربا آتنا راکی منتا فی الدنیا پا دنیا کی حسنتا خوشحالی احسان یا خائست دا طول خوشحالی تینا مراد دی لکه علی رضی اللہ عنہ فرمائی دینا مراد خزہ دا لکه چې دنیا کی خزہ لوی خوشحالی دا و پا آخرت کی خزہ جنت ہی کی ملاوی گی بل ځکه خزہ نه کنه یعنی انسان د پاره د سکون د ذریعہ همدارنګي بعض خلکو معنا کړی دا دنیا کې د نیکی کولو همت او توفیق راکې آخرت کې بدل راکې دا لازم معنی دي دا ټول پکې پراتی دي او معنا د دې وسیده څنګه چې د لفظ وسیده خایس راکې ژوند خایس بچی خیستا مال خیستا کور خیستا عمل خیستا زندگی خیستا ملګری خیستا بس خایس راکې حسنتن خوشحالی نیکی خیر وفی الاخرت و باخرت کی حسنتن خوشحالی دلتم خوشحال مکی اللہ آخرت کی میم خوشحال کی اللہ وقنا او بچ کی منگ عذاب النار عذاب د اورنا د اور عذابنا بعض خلق اللہ تعالی وی چی داسی دی چی دنیا هم غواړي آخرت هم غواړي او عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پختنه وکړه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به کومه دعا ډیره کوله یو روایت کې د مسند احمد قتاده رضی الله تعالی عنہ نو هغه ورته فرمایل چې ربنا آتنا فی الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار دغه دعا رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیره کوله ځکه چې دنیا او آخرت دواړه دي او د دنیا او آخرت هر یو خوشحالي پکې ده همدا وجه ده چې موږ په منځونو کې او په تحیاتو کې اخر کې هم دغه دعا کوو خو ډیره بدقسمتي زمونږ دادا چې وړه وړه کتابونو نواله غټ کتابونه چاپ کړی دي او په هر یو کې مونږ مونږ لیکل دي او دا 21 دعا هم لیکلې ده پکې حالانکه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا یو دعا نه کوله ډېرې دعاګانې به کولې او حکم دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تاسو د منځ په اخر کې الله نه وغواړئ او د فرض په اخر کې دعا قبليږي دا وعده کړی د الله تعالی دعا قبليږي د فرض په اخر کې دبر الصلات اخر د منځ کې د درود شریف نه بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مختلفي دعاګانې کولې مونږه دا بدل کو د مسلک توجه نه دا طریقه مون بدل کړه چې اول ربنا اتنا فی الدنیا منځ کې وایو بیا وایو السلام علیکم ورحمت الله دعا وکړئ یا الله دا وبخي دا مخکې درې کرتی اوس یو کرت پاتې ده ان شاء الله دا یو کرت به مولا د جمع دعا ختم کی لکه چې دا ورور د احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه راځي نو د منځنه ورستو بیا په جمع دا دعا رسول الله صلی الله علیه وسلم نه کړی دا نه کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا بدعت ته ها منځ کې دن نه کوا ډېرې کوا رسول الله صلی الله علیه وسلم دعاګانې کولې کم از کم یو څو دعاګانې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بار کولې رب اللهم انی اعوذ بک من عذاب جهنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنه المسيح الدجال واعوذ بک من فتنه المحيا والممات عظیمه دعا ده رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي عظیمه دعا ده تقریبا هر شی بګی راځه مې په دې دعاګانو کې ربي اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فانه لا يغفر الذنوب الا انت دا رسول الله صلی الله علیه وسلم بده کې کولې او نور ډېر دعاګانې او موږ سلام ګرځول ته بیړی کاری چې خپانه شیطان ډېر بیړی نو لګ ناس تو سی گئی لګ دا دعاګانې کوي او دا د دعاګانو د قبلېدلو وخت ده
د اتحیات باندې چې ناس دي او الله تعالی قبلای په دې وخت کې دعاګانې الله دې قبول کړي زموږ تاسو د دعاګانې. نو بعض خلک داسې دي چې هغه وایي چې الله تعالی دنیا هم راکړي او آخرت هم راکړي. نو اولئک هم دغه کسان دي لهم دوی د پاره نصیب برخه ده حصہ د دوی ده مما د اغنا کسبو چې دوی کړی دي دوی ته به دوی بدل ملاويږي ځکه چې دوی دنیا او آخرت دواړه د الله نه غواړي او دواړو توجه او دواړو تعلق الله سره جوړي. والله او الله سریع الحساب زر حساب کا غستون کړي سریع جلد باز ته ویل کیږي زر به دې معنا دلته ځکه بار بار چې راځي بس بیا تاسو ته ان شاء الله اشکال بنه کیږي. یعنی الله تفکر چې کله حساب کتاب قیامت کوي نو د کیلکولیټر او د کمپیوټر او د کاغذونو او د پینونو ضرورت ورته نشته هغه ته پته ده هغه په علم کې څه دي. کته جمعه تلس قدم اغستی دي نو الله ته معلوم دي کته الله سره سبحان الله ویلي دي نو الله ته پته ده کته 100 روپۍ ورکړي دي نو الله ته معلوم دي او دا به ټک ټک کې والا حسابو کې چې دومره دې نکی کړی او دومره بدی کړی ده. خطرناک خبره پکې ده سریع الحساب چې تا چې کومه بدیانی کړی دا الله ته پته ده او دا بم داسې دو ټوک پلک کې به خبو خای چې دومره د نیکانه کړی 40 کال دی عمر او دومره کالونه دی خوب کړي دومره د نیکی کړي دومره عبادت کړي دومره دا کړي دومره دا کړي تل کې واچو په تبولګي دا درنه دی او کدا درنه دی دا د الله احسان دی چې الله معافي کوي ډېر معمولی شی الله قبول کوي هر شی معاف کوي الله دې موږ تاسو ته معافي وکړي. نو الله تعالی زر حساب غستون کړي وذکروا یاد کړي الله الله تعالی یاد کړي الله فی ایام فورزو معدودات د شمیر کی دین ایام تشریق مراد دي د لسم ذل حج نه بعد چې کوم د اورځ دي دا پدې کې د موږ چې کومه دا دغه کو تکبیرات وایو صحابه کرام به هم تکبیرات ویلي بلکې بازار ته بوتل او چغ به والی او په مینا کې به باقاعده عمر د انتونو بداسي وته او خلق به مقرر کړ چې وای ډیر وای الله اکبر الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. نو تاسو هم دغه تکبیرات ډېر ډېر وایي موږ سره مانځنه بعد وایو نه په بازارونو کې په کور کې په اخوا دیخوا چې تا ته احساس وشي چې الله تعالی لوی دی او د الله نه لویواله بل چا د پاره نشتا. نو یاد کوي تاسو الله یاد کوي الله فمن تعجل بس څوک چې جلدی کوي فی یومین په دې دوه ورځو کې د حج دغه چې مینا کې کله د لسم په ورځ باندې شیطان وښتل شي نو حاجی بلا شي مینا ته سبب بیا ولي بل سبب بیا ولي نو بیا د مرزي ده کزرزی کزی مکیتا هم اجازه ته نو دوه ورځې پاتې شون لاړ بشي او کبه د درېمه ته پاتې کیږي نو پاتې دي شي درېمه ورځې شیطان ولي به لاړ شي وړه جایز دی الله فرمایي فی یومین په دې دوه ورځو کې فلا اثم نشته ګناه علی په د باندې ومن تاخر او نشته ګناه په هغه چا باندې هم چې هغه تاخیرو کې ایثار شي درېمه ورځ ته فلا اثم علیه نشته ګناه په هغه هم لمن اتقى دا پکې شرط ده لمن د هغه چا د پاره اتقى چې او یریدو ان کا ایثاری کوم د تقوا په بنیاد دي ایثار شي او کظیم نه د تقوا په بنیاد دي لاړ شي اسی د موضوع چرچو اغستو د پاره دلته یا اسی د موضوع د آرام د پاره التنا یا زما زکه چې طواف کوما یا زما زکه چې الته عبادت دی او دا فلانه یا اشاره کوم زکه چې دا د تقوا په بنیاد باندې فیصله په بیړي کې او د تقوا په بنیاد باندې فیصله کوي د اشاره دو په هر عمل کې ګوره لمن اتقى واتقوا الله او يريد د الله نا یعنی ځان بچ کې د الله دی یری د ګنا نا وعلموا او پوه شي انکم بشکتاسو الیه ام هغه طرف ته تحشرون را جمع بکړل شي ومن الناس او ذن د خلقنا من هغه څوک دی يعجبک چې حیرانای تا د عربیانو یو لفظ نن سبا استعمالي چې کوم شی خوښ شي نو به وي عجبتنی یتاز حیران کړم یا دي شي حیران کړم یعنی دومره مې خوښ شو چې حیرانی د خوخول مې حیرانی نو بعض خلک به تا حیرانی هغه کردار عمل به تا ته دومره خلګي چې حیران به کی قوله خبر د هغه وینا د هغه دا شان نزول کې دوه کسان دي احمد بن شریک او یا ولید بن مغیره خو الله نوم نه خلی قران کریم کې ډېر کم نمونه الله تعالی غستی دي الله تعالی کردار بیانوي دا دې لپاره چې د قران محدود نشي او ته یو کس ځان ته مخامخ نه کی لکه مثلا عبد الله ابن ابي نوم چې الله غسته وي نو موږ به هر د نفاق عمل په عبد الله ابن ابي باندې بچسپا کو
خو الله اوپن پرې خو دي دې لپاره چې دا کردار ستا په زمانه کې کې دی شي تا نه یو کال بعدم کې دی شي پرونم کې دی شو بل پرونم کې دی شو الله دې موږ تاسو بچ کې د بدو کردارونو نه دي. نو بعض خلک دا سړي چې حیرانای بتا خبره د اغا فی الحیات الدنیا په ژوند د دنیا کې ويشهدو او اغا گوا کوي یعنی قسمونه خوري الله د الله ويشهد الله گوا کوي الله یعنی خپل خبره باندې چې الله گوا دی او قسم په خدای دی والله بالله وغيرها علامه فاغث فی قلبه چې داغه پزړه کې دي وهو او حالان کې اغا او حال دا چې اغا الد الخصام سخت جګړه لوده اکاسه قسم خوري چې ما خیر اراده او قسم په خدای به د ډیره معافي زه تاسو نه ډیره معافي غواړم لکه چې بعضی کسان به د مزاجن او خلکو په شانتي وي په بهرحال چې اصلاح شي خدای زمونږ د سیاسي کردار چې کم دی د انتخابات او غیره دا هو به دي دوه درو آیتونو سره دا سه 100% برابر دی لکه د حق چې ورته وایي لکه د کړکۍ چې بدغه کې فټ کې دا اند کرنګي دي لکه سیاسي لیډر چې کله ودرېږي وټونو ته نو به څه وایي تا خیر خوایا ما تاسو پر ولاړ ما خدمت را غسته ما او تا ته بکوم او دا بکوم اسمان بدر تر او غرزم او زمکه بدر ته اسمان ته اوچته کما او دا ټول دریابونه بدر ته نهرونه جوړ کما او د هره ونه بدر ته د روټي نواله خلک در کما او باغونه به جوړ کما او کالیجونه به جوړ کما او زستا تخپه ما او هر جنازه کې به حاضر وي او هر مړي کې به حاضر وي او هر سنتي کې به حاضر وي هر دریمه کې به حاضر وي بچا پکور کې کڅ چل شوی کني شوی دی مخکې نه ورته ولاړ او قسمونه بم خوري که زه استاخر خوایم بیا چې چلو شي و اذا هر کلا تولا چې مخواړی عبد الله ابن مسعود منا کړی دا کله چې اورسیږي ځایتا یعنی منبر شي وزیر اعظم یا وزیر اعلی شي سعا کوشش کوي بیا فل ارض پسمکه کې ليفسد د پاره چې فساد وکي فيها پدسمکه کې ويهلك الحرث او هلاك کی فصل والنسل او نسل فصل او نسل بیا دواړه وهي دواړه بیا تبا کوي هلاك کوي هر شی چې بیا ځان ته خوري نه بیا غریب یادوي نه بیا جنازه یادوي نه بیا خپلوان یادوي نه هغه قسمونه یادوي او نه بیا هغه خبر یادوي او هر ځای کې ګټه کوي یعنی که مثلا بیا د ډېرې طریقې دي دا غیب څه وسغه بیان او خبرال یو کس به چوټونه ته ودرېږي ډېر عجیب طریقې دي ډېر عجیب دا چې دینه کله کله لګزان خبروي او زه تاسو سره امداد کوم دا یو لک روپۍ در کوم یاره انتخابات ته ولاړې خرچه دي کیږي اندا واخله الله رضا د پاره می درکې او دلته چې مناسب یو خلا شکرا الحمدلله مر سره وای نو الته ولګي چې وی لګي پیسې خو لګولې نو چې کله دې منبر شي نو سبا اندک سړی ورته راځي چیرې تاسو سره ټیکی دي دا ټیکا ما ترا کنه دا خو زیر احسان شوه دې د انتخابات کې یو لک روپۍ ورکړي نو ټیکی د تا ورکی چې ټیکی ورکی نو د وحل شروع کی دا غنه نو اغم ته وای دیم ته وای مزدوریم ته وای اغم ته وای نو هغه یو لک په سر باندې لس لک روپۍ باندې وګټي دا تاسو یو سمپل مې تاسو ډیر عجیب طریقې دي دی نو فصلم تبا کوي او نسلم تبا کوي فحاشی عام کی او خرابیان عام کی او تعلیمی ادارې خلن سبا خیرستنه دي ټولي کاروباري ادارې دي او بهر حال هر هغه کار کوي چې د خپل مفادات یا د کافر مفادات پکې نو والله اول تعالی لا يحب نخوخي الفساد یو حدیث په بخاری شریف کې خطرناک 4523 نمبر ده عائشہ رضی الله تعالی عنها روایت ته چغه فرمایي چې د الله په نسبت باندې بدترین سره هغه د چغه جګړلو وي او هغه متکبر وي متکبر جګړلو بغض لرونکې د ورځې د خره پشان د شپې مردار او دا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ځنه عجيبه صفاتونه خودلې دي د حدیث یوه ساده ابن حبان سغزړه متکبر بخیل بغض لرونکې او دا غرنګي د ورځې د مردار پشان او یو خاص صفت الله پاک بیان کړی دی په دې حدیث د ابن حبان کې صحیح حدیث دی البانی رحمه الله ورته صحیح ویلی دی چې د دنیا علم نه خبري او د آخرت علم نه به خبري
دنیا علوم بيدان سره راجمع کړی د دنیا هر معاملې باندې بده پويږي او آخرت ورته ټکه یاد نه چې آخرت څه شي دي څنګه دی چرته دی څوک دي څا وغیرہ د دې معلومات ورته نه وي. نو داسې سړی د الله بدی شي. و اذا هر کلا قیل چې ویل شي له دتا اتق الله او يرګ الله نا ان ځان بچ کې دا څه کوي ظالم دا ولې دا څه کوي د مالونه وهي او د ظلم کوي او د جګړې کوي او د فساد کوي دا مکوا. نو اخذته العزت بیا انسی ځان د پاره عزت بالاسم په ګناه سره ما ته داسې وای او زه دومره غټ سړی یم او ته داسې کار کوي وغیرہ نو دا مرته به نشي ویلی ملاقات نشي کولی وینا خو الله لرې خبره. فحسبه نو کافي دی د پاره جهنم و جهنم ولا بئس المهاد او ډیر بد ځای دی د ورتلو. مهاد دا د مهد زانګو یا غیږې ته وایي ځکه چې هلته ورتلل دي او ملته پاتې کېدل دي دی نو ډیر بد ځای دی د ورتلو. ومن الناس وزن د خلقنا دیکم یو شان نزول کې یو واقعا مفسرین نقل کړی دا چې دا د هغه صحابي مصعب پس باره کې راغله ده. خو بهرحال الله تعالی خو صرف کردار ادا کوي دا کردار چې د هر صحابي د هغه شان نزول دی او که د هر مسلمان دی او هغه شان نزول دی. ومن الناس او ذن د خلقنا من اغسوک دی یشری چې خرڅي نفسه ځان خپل ابتغاء د لټونه مرضات الله در زمانتی د الله. بعض خلک د سړي چې ځان ورکی خو دا د واقع کې داسې و چې د کله هجرت کو نو کافر او ایثار کو چې کافر او ایثار کو نو ورته ویل چې ته خو زی او ته مال ټول دلته کټلې دا ته نشته هجرت کو مدینه ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نو دا ورته ویل چې ګوري تاسو ته پته ده چې تیر انداز یم نو ما سره دا تیرونه دي بیا ما سره تور دا اوس په دې باندې سره جګړه کولای شم خو ما پرې دي چې زلار شم خپل محبوب ته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته هغه ول نه پریدو نو دا ورته سودا بوکو ازګه چې ما کوم مال ګټلې په مکه کې هغه زه تاسو ته خو مغه تاسو واخلې دنیا تاسو واخلې او ما خپل محبوب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پرې دي چې زل تعالی شم ا کافر اور سره دا ومنل چې سیدا نو مال ورته خو د فلانی ځای کې دی لاړ شي تاسو دغه تاسو واخلې نو چې کله مدینه ته ورسېد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې ګټه دې وکړه ان تا مال د الله رضا د پاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملاوي دوه د پاره کافرو ته ورکړو او ځان دې ماته را ورسو د اسلام په بنیاد باندې د ایمان په بنیاد باندې. نو بعض خلک داسې دي چې ځان خرڅ کی د پاره د لټونې د رضامندۍ دغه شرط ما خیال کې ده پکې رضامندۍ د الله والله او الله تعالی رؤوف نرمی کون کې ده بالعباد خپل بندگانو باندې. یا ایها الذین آمنوا اے مؤمنان ادخلوا ننوزی داخل شي فی السلم په اسلام کې کافه پورا ان ټول احکامات ومني او که جسم ته برابر کې هم نو صحیح خمانه راضی بیا یعنی د سر دماغ سوچ عقل فکر عقیده او بیا جبا بیا سترګې بیا زړه سینا وغیرہ اعمال ټول د الله په او دین علاوه احکامات او هر حکم د الله ومني دا سینا چې په مزاج د برابر د منی او چې په مزاج د برابر نه منی. ولا تتبعوا او پیروي مکوي خطوات الشیطان قدمونو د شیطان یعنی مزي په نقش قدم د شیطان انه بشکد شیطان لکم تاسو د پاره عدو دشمن د مبین خارا فین بیا کچری زللتم تاسو او خوېږي پسلاو شي او خوې دلای من بعد ورستما داغنا جاءتکم چراغ تاسو ته البینات واضح دلائل واضح نشانات واضح آیتنا احکامات فعلموا نپوه شي ان الله چې بشک الله عزیز زورور ده حکیم خاوند د حکمت ولده ان هغه سره به مقابله نشي کولای او هغه نه تخدیده هم نشي. هل ينظرون آیا دوی انتظار کوي یعنی نه کوي دوی انتظار نه کوي الا مگر اندا چې یاتیهم الله راشدوت الله تعالی یعنی راوړي په دوی باندې الله فی ظلالن پسورو کې پسایبانونو کې من الغمام دوریتنا والملائکۃ او فرشتي وقضی الامر او فیصله کی کار یعنی په عذاب باندې راشي الله فیصله کی د عذاب کله به چوریه راوچته شي رسول الله صلی الله علیه وسلم د رنگ بزیړ شو عائشہ رضی الله تعالی عنها به پختنه وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې همدغه څنګه ورځي همدغه څنګه هوا را چلو شي او بیا د عذاب باعث شي هغه
هغه د عذاب به چې نو زه یریږم چې چرته د عذاب نشي نو الله به دغه سي سوري پیرا اوچت کی او عذاب پیرا ولي مطلب دا دی چې منی خو نه نو دې د کمی ورځې انتظار کوي د عذاب انتظار کوي نو چې یو ور عذاب راشي بیا به منی نو بیا خو منښت فائدہ نه کوي بیا مراد نو ولې نه مانی بیا ولې احکامات نه پوره کوي و الى الله او الله طرف ته ترجع الامور واپس کیږي ټول کارونه واپس کی دل دي د ټول کارونه یعنی هر فیصله به الله کوي سل پختنه وکا سوال وکا بني اسرائیل د بني اسرائیلنا کم اتیناهم څومره مور کړي دوی ته من آیت د نشانونا بینات واضحه ومن او څوک یبدل چې بدل کی نعمت الله نعمت الله تعالی من بعد ورستو ما دهغنا جاءته چراغ دتا فإن الله بس بشک الله شدید العقاب سخت سزا ورکون کړي زینا خستکړي شوی دي للذین او خلق د پارا کفروا چې کافر دي الحیات الدنیا مجید ژوند یا د ژوند دنیاوی زندگی خسته شوی دا کافر د پارا زندگی د دنیا خسته کړي شوی دا شیطان ورته خولي کړي دا بنگلې جوړاوا کورونه جوړاوا کاروبارونه کاوا بینک بیلنس دی راوا ډاکټران جوړاوا بچاونه دا کوا بد هر یو توجه د دنیا ته ده دنیا برابر وا دا ورته شیطان خسته کړی دا ويسخرون او ټوکی کوي مسخري کوي من الذين او خلق پوري امنو چې مؤمنان دي هغه تقریبا خاري دا وګوره طالب دی او دا وګوره سبق کوي او دا وګوره jihad کوي او په ضرورت نه پويږي او ما وګوره دومره مال می جمع کو دا وګوره دومره غریب شو وغیرہ والله او الله يرزق رزق ورکي من اغا چاته یشاء او چې وی غواړي بغیر حساب بے حساب ډیر انده خو د الله مرضی ده الله چاته وګړي ډیر ورکي ډیر به تعلیم دي ډیر مالداري ډیر تعلیم یافته دي غریبان دي من والذین وکسان اتقوا چې پرهیزګار دي تقوادار دي متقیان دي فوقهم بربوی پدوی یوم القیامت ورځ د قیامت یعنی دنیا کې خدا غریب داسې دنیا کې عاجزی کنه او خواري او څوک تپوس نه کوي او نه څوک پوښتنه کوي نو قیامت کې به د دې درجه دینه بلند وي دی به بروي او الله رزق کوي چاته چې خو خشي به حسابا کان الناس ودا خلق امه دلا واحده یوا په یو دین باندې یو شانتی وو فبعث الله بس اولغل الله تعالی النبیین پیغمبران مبشرین زیری ورکون کی ومنذرین او یری ورکون کی وانزل اولغل واستول معهم دوی سرا الكتاب کتاب ټول په یو دین باندې وو او الله تعالی پیغمبران اولغل د دې په یو د پاره کتاب سرا بالحق په حق سرا موږ کله کله چاته وایو چې د قران معنی نو قران منلو د پر رسول الله صلی الله علیه وسلم خامخامه نه ځکه چې قران کریم خو یوازې نه دراغله الله تعالی قران کریم سره معلم ان د معلم د قران عمره لګلې ده ناغي بیا فورا نو وی هغه اعتراضات کوي چې قران کې مونږ ته وخایا نو دغه آیت ته د پاره چې الله فرمایي چې ما کتاب او پیغمبران دواړه مالي کړی دي نو دیو جنا د قران حکم منل د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقې باندې دین بغیر ممکن نه ده سره کې دین شي دا سره کې دین شي او تشریح هغه کړی دا بس هغه د موږ لپاره او دواړه منزل من الله دی ليحكم چې فیصله وکي بین الناس په منځ خلکو کې فيما په هغه خبرو کې اختلافو چې دی اختلاف کړو فيه په هغه کې د دې خطاب او د پیغمبر اصل مراد هم دا دی چې معاملات او فیصله وکي په دې بنیاد باندې او دا قانون جوړ شي د الله تعالی دا کتاب او رسول الله صلی الله علیه وسلم یا غنمخ کی نور پیغمبران ومختلف او اختلاف نو کړي فی پدې کې الا مگر الذين او کسانو اوتو چې ورکړي شو اغیتا کتابونه من بعد ورستو ما دهغنا جاءتهم چراغ للدویتا البینات واضح دلائل دا سنو چې کنه نه پوهه ونو ځکه مخالفت کو نه خو پوښول د پوهه نه بعد ولی کول داسې بغیان
زدنا بینهم بخبل منځ کې یو بل سره ضد د وجنه دا زما د مسلک نه دی او دا زما د پارټي نه دی او دا زما د قوم نه دی وغیرہ دغه ورته رکاوټ په حق منلو کې نو بغیم بینهم بخبل منځ کې وجد زدنا فهد الله بس لار اخذل الله هدایت ورکو الله الذين اغو کسانو ته امنو چې مؤمنانو لما د اغا یعنی د هغه خبرې په باره کې اختلافو چې اختلاف کړو په دې کې فيه په دې کې د ډېر خوندور آیت ته دا چې څوک تاسو کې پوښښوي وي قران حدیث راغلي وي او نمونه ځان باندې مګ دی چې دا حدیث او دا فلانه خو چې سړی توجه قران او حدیث ته وشي نو الله وایي چې کم پکې خوش قسمت او ما ته هدایت وکړو الحمدلله او دا نور دی اخو دی خو دا نور لارو نه میرا بچ کړل نو الله هدایت کو من الحق د حقنا باذنه په خپل حکم سره پرون درس کې ما تاسو ته ویلو چې د الله لوی سزا ده نه چې تا وਹੀ دنیا کې مړ دي کی بچي مړ کی لوی سزا ده چې گمراه دي کی او د الله لوی انعام ده نه چې ډېر دولت درکې د الله لوی انعام ده چې هدایت درته وکي په هدایت باندې دي کی د الله تعالی د احکامات او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقې دی برابر کی دا د الله تعالی ډېر لوی انعام ده نو الله انعام دې په دې باندې والله او الله يهدي لار خي من اغچا تيشا او چې وغواړي دا خدای الله په خوخي کی رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی فرمای انك لا تهدي من احببت ته هدایت نشي کوي ته څوک دې خوخي ولكن الله يهدي لیکن الله هدایت کوي چاته چې وغواړي نو دی وجنه تعلق الله تعالی سره ساتل دا ډیره ضروری خبره ده الى صراط مستقیم دا غلار برابرې ام حسبتم آیا تاسو ګمان کړی دی اندا چې تدخلوا تاسو بننوزي الجنت جنت دا خیال هم دی چې کني اسی په جنت لاړ شي ولما او حال دا دی چې اوس پورې نه یاتکم راغلی دي ولما یاتکم او لا راغلی ندی پتاسو او لا راغلی نه دی پتاسو حالت دا دوه درې معنی ځکه کوم چې تاسو ذهن کې د هر خبره کینی مثل الذين پشان د اغو کسانو واقعات د اغو کسانو مخکنی خلکو پشان تی ظلمونه در باندې لا شوی ندی خلو چې تیر شوی دي من قبلکم تاسو نو وړاندې اسی د ایمان ویلی بس اسی جنت تلاړ شي او زمایشونو کې براغله نه سورہ عنکبوت کې الله تعالی فرمایي چې بعض خلکو دا ګمان کړي چې وی ویلی چې مونږ ایمان راوړل دي وهم لا یفتنون ندی به ازمایش کولای نشي یا تاسو پرون درس کې ویلی ولا نبلونکم بشیء من الخوف الله به ازمایش خامخا اخلي مستهم البأساء رسیدل واغی ته تکلیف سختی والضراء او تکلیف د مالی وزلزلوا او لکولی شی او اغی ډیر شدت تکلیف ته اشاره ده داسې عمره کول د ډیر د تکلیف نه او لکولی شی او اغی حتا تر دې یقول چې اولی الرسول پیغمبر والذین او اغو کسانو امنو چې مومنانو ماهو اغسرا متا کلب نصر الله مدد الله تعالی داسې ازمایښونه کې مې راوستل چې تنگ شو او چغې واله چې غلا امداد به کله راځي چې تم تار وخت وای الله امداد الله امداد الله امداد الا خبر شي ان بشک نصر الله مدد الله قریب نږدې ده دمغه تاسو ټول ته اطمینان راکړي الله تعالی يسالونک تپوس کوي تا نه ماذا ينفقون چې خرج کی دی د مخکنی آیات کې یو واقعیا مختصر باندې تاسو ته د بیانوم بخاری شریف کې راغلی د نمبر حدیث کې چې ابو سفیان چې کړه لاړو نه هرقل نه پښتنه وکړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم باره کې چې څنګه د اوڅ نشانات دي اوڅ دي دا ټولې پښتنه وکړي نه بیا ته پښتنه وکړه چې جنگ کې څه حالت دی وای کله هغه وګټي کله مونږ وګټو نو دا ورته ویل چې دک پیغمبر دی دا سرشتیا پیغمبر دی د ډیر معنی خیس خبره ده کله هغه وګټي کله مونږ وګټو بعض خلک دعوه کوي د مونږ پیرانو میرانو کې د خلک ډیر دي چې هر ګټه ما د پاره ده او هر څه به زه ګټم او هر کامیابی به زمای الله پیغمبرانو سره نکانو سره داسې نه کوي کله به تکلیف وي کله به سختی وي کله به نرمي وي کله به ډیروالی وي کله به کموالی وي کله بیمار کله یو کله بل او کله خواله کله ډیروالی دې حالت کې الله تعالی د پیغمبرانو د نکان خلق ساتي او دا د پہچان دی د الله تعالی او کم سړی چې د دنیا کې په مزو کې او په دې سربدلو کې او په دې مالونو کې او دا دی او ډیر دی ورړا او راچوا او د شکرانه او د نظرانه او هر فائدہ د امدی په تل کې دا دې باندې به تاسو معلوم کړئ چې دا هغه کسانو کې نه ده
چې د الله خوخي. بهرحال الله دې موږ تاسو بچ کی دا صفاتونه. نو تپوس کوي تا نه ما ذا ينفقون چې خرج کی دی، قل ورته وایا ما هرڅ انفقتم چې تاسو خرچوي، یعنی هرڅ چې خرج کوي من خیرن د مال نه فللوالدین نو مور پلار د پاره دی. هغه د خرج پختنه وکړه، الله ورته ځای خای دغه ځای کې تاسو ځکه چې دا خرج کول نور ځای کې الله بیان کړی دی او دینه دا اهمیت ډیر لري چې مقام ته معلوم شي کم مقام کې خرج کول دي. نو دا دي د مور پلار فللوالدین نو مور پلار د پاره، والاقربین او خپلوانو د پاره، والیتام او یتیمانو د پاره، والمساکین مسکینانو د پاره، وابن السبیل او مسافر د پاره. پرون خبره شوی و وما هغه تفعلوا چې کوي تاسو من خیر اند نیکینا فإن الله بس بشک الله تعالی به باغ باندې علیم خبر ده. ان کله کله سره پټه نیکی کوي اعمال ور کوي نو سړی ته شک شي چې چا خونه لري، الله وی الله ته پته ده. کتبا فرض کړي شوی ده علیکم پتا سباندی القتال جګړه کول، خو جګړه jihad نه قتل مقاتله څنګه کې مرګي قتال وهو او هغه کرہ لکم بد لګي پتاسو کراهت محسوس وي تاسو د اغینا، تاسو باندې جنگ فرض ده خو تاسو باندې دا شی بد لګي. وعسى او نشدید ممکن ده اندا چې تکرهو تاسو بد غنئ شی ان یو شی وهو او هغه خیر بهتر وی لکم تاسو د پاره. ان دا تاسو په مزاج مطابق نه ده او نه په دې باندې منحصر ده، یو شی به پتا بد لګي خو هغه ډیر بهتر وی تا د پاره. وعسى او نږدې ده اندا چې تحبو تاسو خوخوي شیئا یو شی وهو او هغه شر بدوی لکم تاسو د پاره. والله اول تعالی یعلم پوهیږي وانتم او تاسو لا تعلمون نه پوهیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، مسلم شریف حدیث ته 1910 نمبر ده چې څوک داسې حال کې مړ شو چې نه jihad کړی وي او نه د jihad خواهش کړی وي نو دا د جاهلیت په مرګ باندې مړ شو. ضروری خبره ده د jihad سره شوق لرل، تیاری کول او اغست کی شریک دلو خواهش لرل. یسالونک تپوس کوي تا نه عن الشهر الحرام د میاشتې د حرمت، قتال د جګړې فيه پدې کې تا نه پوښتنه کوي چې د حرمت په میاشتو کې جګړه څنګه ده. قل اوایا قتال جګړه کول فيه پدې کې کبیر ډېر غټه ګناه ده، لوی خبره ده د حرمت میاشتو کې جګړه کول. خو وصد او من کول عن سبیل الله د الله د لارنا، وکفر او کفر کول به هغه پوری، والمسجد الحرام او مسجد حرام نا اشاره ول وصد سره تړل دي او من کول د الله د لارنا او کفر کول او من کول د جمعات د الله نا مسجد حرام نا، واخراج او وستل اله د دې اوسیدونکو لرا منه د دینا اکبرو دا ډیر لوی ګناه د عند الله د الله په نسبت باندې. دا واقعا ما پرونه بیان کړی و ما چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه ملګری په واسطه ول چې وګوره چې حالات څه دي. هغه یلته یو کافر مړ کوشبون کې او دوی دا خیالو چې کني رجب تیر شوی دی حالان کې تیر شوی نو نو دوی اعتراض ولګاو او دا اعتراضات کافر لګی خپل هر څه کوي هغه خیر دی، هغه چرته کوي هغه خیر دی، خو چې مسلمان دومره چرته غلطی دی وشي بس د لپاره بیا د هغه جوړ شي د پوز هغه پزوان ور پورې ولګي. بهرحال د نن سبا دهشتګرد چې د تاسو ګوري چې امریکا په دې کې څومره ملوث ده یا د نور کفار په دې کې څومره ملوث دي، خو هغه مسلسل دا زمونږ په سر باندې را تپی چې دا مسلمانان داسې دي نو هم دا کرنګي هغه هم دا ویلي چې دا خو دا مسلمانان خو دهشتګرد دي، د حرمت د میاشتو احترام نه کوي او په دې کې زمونږ ملګری مړ نو الله جواب ور کوي چې دا خو غټه خبره ده، خو دا تاسو چې څه کوي دلته الفاظو کې تاسو چې قرآن کریم باندې پوهیږئ په الفاظو کې ډېر عجیبه غونته نقطه ده. ګورئ کنه الله تعالی فرمایي قتال فيه کبیر، جنگ په دې کې لوی دی او د دوی چې کوي هغه تعالی وایي واخراج اهله منه اکبر، اکبر معنا دنه لوی بیا بل نشته، کبیر معنا لوی ده، خدا تاسو چې کوي د اکبر دی دا ډیر لوی ګناه د مقابله د هغه کې چې د مسلمانانو وکړه عند الله د الله په نسبت باندې. والفتنه او شرک اکبر ډیر لوی ګناه د من القتل د قتلنا، تاسو شرک کوي او فتنه معنا بګه کړی و. ولا یزالون
او همیشه بوي دا کافر یقاتلونکم چې جګړه وکړي تاسو سره حتی تر دې يردوکم چې واپس کی تاسو واړوي تاسو عن دینکم تاسو د دین نو معلوم شو چې بدی په دین باندې دا د دې اصل مقصد دا دی چې دین نه دی واړی دغه مراد مدعا ده او دا مدعای چې پوره شوی نه امر پورې بتا سره جګړه کوي کله بدرته عراق باندې کوي کله بدرته اسامه باندې کوي کله بدرته مولا عمر باندې کوي کله بدرته بل شی باندې کوي کله بل شی باندې کوي دا بهاني دي اصل جګړه الله وې دا نه ده اصل جګړه د دې د تاسو د دین د دنه دی اړای دنه چې وړو جګړه ختمه ده بیا نو همیشه بوي جګړه کوونکی دوی چې واړی تاسو د دین تاسو نه ان استطاعوا کده دی طاقت ورسی و من يرتد دلته وصله تنبیه ورکیا سینه چې واوړي او هغه څوک چې واوړي مرتد شي منکم تاسو نه عن دینه د خپل دین فیموت او به د مرشو وهو او د کافر هو ان په حالت د کفر کې مرشو فاولئک هم دغه کسان حبطت زيشل اعمالهم عملون د دوی په دنیا په دنیا کې ول اخرت او په اخرت کې دغه چې ول خو مسلمان او حج به کړی وي روزه به ساتلی وي صدقې به ور کړی نور نه کارونه اغم لاړل دغه کافر شو نو اولئک هم دغه کسان اصحاب النار ور ولدی ملګری د ور یعنی دوزخیان دي هم دی به فيها بدی ور کې خالدون همیشه ان الذين بشکا کسان امنو چې مؤمنان دي والذین او هغه کسان هاجروا چې هجرت کړي دي وجاهدوا جهاد کړي دي فی سبیل الله د الله په لار کې اولئک هم دغه کسان يرجون امید ستی رجا امید توای تملری رحمت الله رحمت الله تعالی ویني دا کار کړي دي د الله تعالی د رحمت نه امیدوار دي د بل مقصد د پاره نه والله او الله غفور معفی کون کې ده رحیم او مهربان ده یسالونک دی پختنه کوي تانا عن الخمر د شراب مبارکی والمیسر او د جواری مبارکی خمر دا لوی صادر ته ویل کی دا کشتی باندې چې کوم لګیدلې وی دا سه لوی یا زنانه چې بګی دا سه پټیږي غتا چونکه دا په عقل باندې پرده راولي نو دی وجنه دتا خمر وای د عقل پرده عقل پټ کی د خپل د نشید وجنه دی باره کې بس یو دوا حدیث تاسو اوري به تاسو پویږئ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي مسلم شریف حدیث ته چې کل مسکرن خمر هر نشه ور کون کې شی دا خمر ده هر هغه شی چې نشه ور کوي کاغه مثلا پودر دیو کاغه چرس دیو کاغه شراب دی کده سکو شه دیو کده انجکشن شه دیو کده خړلو شه دیو کار څه دی وکل مسکر حرام او هر نشه اور شی چې کوم دی دا حرام دی او بل حدیث دی بخاری شریف رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې مؤمن چې کله بدکاری کوي نو ایمان پکې نه غلا کوي نو ایمان پکې نه شراب سکي یا نشه کوي نو ایمان پکې نه په دې وخت کې د ایمان لاړ شي او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې معامله په قیامت کې د آخر عمل په بنیاد باندې کی کم عمل کې چې تا مرګ راغې آخر عمل هغه مرګ تراغه دغه عمل په بنیاد باندې په معامله کې نو عمدا وجه دا چې پرون تاسو واوریدو چې ممر تاسو مگر مسلمانان نو داسې حالت کې وی سړی او مرګ پر راشي نو دا ډېره خطرناک خبره ده نو پختنه کوي تا نه د شراب او د جواری میسر یسر نه یسر وی اسانتی تا هغه شی چې په اسانتی ملاو شي سړی د مزدوري مهنت دکانداری او پیسې لګولي نه او ورته ملاو شي شراب کې هم د کس کی والمیسر جواری قل اوایا فیهما پدیدوالو کې اسم گناہ د کبیر لویا ومنافع او څفیدم پکشتا للناس خلق د پارا دولم بنه آیات د شراب د حرام کې دو د پارا اول آیات نازل شو صحابه کرام چې کوم پوی خلق وغه بدی آیات سره بیا شراب سکل بیا پرې خودل او ورستو بیا سوره مائده کې خالص حکم راغی چې نه حرام دی بس نو څفیدم پکشتا دغه کاروبار کوي ګټه کوي یا ځنه شرابي سړی اوس کې انسانو ته سي بهادر ښکاری نو ګناه و اسمهما او ګناه د دې دواړو اکبر ډیر لوی ده من نفع ما د دې دواړو فائدینا
گناہ غټه ده د فائدې نه. ويسالونک او تپوس کوي تانا ماذا ينفقون چې خرج کی دوی تانا پختنه کوي چې خرج د تشي وکړو. دا پختنه صحابه کرامو کړي وا. قل اویا العفو عفوا قل العفو اویا عفو وای پر خودوتا لکه څنګه دعا د فاعف عنا مونږه پریدا. نو مراد سره هغه مال چې تا پر خود دی اضافي مال زیاتی مال چې تا ته جیب کې د اچولو ضرورت نشته یا تا ته هر وخت د هغه دراغستو ضرورت نشته. اضافي مال اضافي روټي اضافي ضرورت زندگی سے اضافي چې کم شیونه دي دا نو خرج کوي تاسو اضافي شیونه. رسول الله صلی الله علیه و وسلم یو صحابي پوښتنه وکړه. ابو داود کې یو حدیث ده چې ما سره یو روپۍ د یو دینار ده وای په ځانه ولګاو وای یو بل ده وای په خزه ولګاو یو بل ده وای په بچو ولګاو وای یو بل ده وای دومره عقل خو سړی کی کنه چې بل چرته ولګایي. نو دا ترتیب الله تعالی خود له ده. همدارنګه مسلم شریف کې حدیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم باغی کی طریقه هم دغه خود له ده په ځانه ولګاو په بچو ولګاو او پر رشتہ دارانو ولګاو. خو یو بل حدیث ته د مسلم شریف چې هغه خطرناک ته هغه دا چې کم سړی اضافي شیخ اساری دا د لپاره بد دی دا د لپاره بد دی چې تا ضرورت نشته الله په لار کې ورکړي د بل چا هغه د لپاره ډېر ضرورت دی. نو مسلم شریف حدیث تا ده چې اضافي اسارول د بد خبره ده ګناه ده. ان الذين هم دوی فيها بدی اور کې خالدون همیشوي. ان الذين بشکا کسان امنو لهم ولو قل العفو عفوا كذلك هم دغرنگي يبين الله بيان الله تعالى بين معنا میں بار بار تکڑی او واضح کول ته ولګي کلاول ته بیان الله لكم تاسو الآيات آیاتنا لعلكم دې پاره چې تاسو تتفکرون فکر وکي سوچ وکي فکر وکي د خپل اعمال باندې خپل کارونه باندې فی الدنیا په دنیا کې والآخرت او آخرت کې یعنی دنیا ګټه توان تم او آخرت تم سره ګوري. ويسالونک او تپوس کوي تانا عن الیتامى د یتیمانو باره کې چې دې سره څه معاملې وکړو. قل اویا اصلاح هر معاملہ د خیر د صلح لهم دوی د پاره خیر دا بهتره ده. هر فیصله چې کوي د صلح په بنیاد باندې وکړه د خیر په بنیاد وکړه د یتیم د پاره دا څه فیصله ونه کې چې یتیم ته نقصان رسي. وَإِنْ أَوْ كَچَرِي تُخَالِطُوهُمْ تاسو ملاوي دوی نو فإخوانكم نورنا دي تاسو. اول حکم داو چې یتیمانان پاتې شي هغه ته به بیل روټي پخوي روټي ترکاری کپڑے لوخه وغیرہ دا بهر څه دی بیل او صحابه کرام خو محتاط خلق چې ګناو نشي نو ډیر زیات احتیاط وکاو د ساده یتیمانو په دی مال کې نو ډیر ګرانه و. او دا شکایت هم راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې دې ته موږ خوراک یا روټي یا شی چې سپوخ زیات شي بیا نو موږ هم نشو کولای اسی ضایع شي. نو بیا الله تعالی د آیتونو نازل کړ چې نه خیر دی که تاسو خپل ترکاری کې یا خپل روټي کې یا خپل وړو کې د دې وړو ګډوي نو خیر دی ګناه نشته. فاخوانکم استاسورون دي خو دا خو اوري والله ولا تعالی يعلم بهيږي المفسد په فسادي باندې فساد کوونکی باندې من المصلح د اصلاح کوونکی نه ان دا وړي تاسو د پاره ګډای دي د پاره چې نه زی وکړم او کده د پاره چې د وړو بچي الله ته پته ده الله خبر ده. ولو شاء الله قد الله خو خوي لعنتکم نو په تکلیف کې بیا چولی وای تاسو دا ډېر تکلیف کار دي چرته د پاره بیل بیل ترکاری په خوا او دا یقینا ډېر تکلیف کار دي. نو الله کا خو خوي دا کار به در باندې سه ګران ساتلې وي قدرت آسان نه پیدا کو او الله تعالی اسم په دې امت باندې مسلسل آسانیانی کړی دي. ان الله بشک الله عزیز زورور د حکیم خاوند حکمت ولده. ولا تنكحوا المشركات او تاسو من نکاح کوي مشرک زنانا ان مې ور کوي په نکاح باندې یا بل مشرکه ده نو مې کوا حتا تر دې یؤمن چاغه ایمان راوړي تمره پوری چاغه مؤمنه شوی نه یؤمنا چې ایمان راوړي نه امر پوری نکاح مکوا. ها ولا امتن او وینزا لونډي وینځه مؤمنه خو چې مؤمنه وي خیر ډیر خدمه مشرکتين د مشرکنا ولو اعجبتکم اگر که حیرانای تاسو رنگینواله د دې مشرکی یا مالدار د دې مشرکی یا جاو جلال د دې مشرکی د مشرکه کار څومره خولي ولې نه دا او د خسړی لور ولې نه دا چې مشرکه دا د ناغوینځه که بدرنګه دا او که غریبه دا ډیره خره.
ولا تنکحوا او په نکاح کې ما ورکوي. دغه یو حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم دی، بخاری شریف حدیث دی چې نکاح په څلور وجوهات باندې کیږي، مال، خاندان، خوبصورتی او دینداری. نو دغه څلور صفاتونه په خځو کې خلک ګوري بیا نکاح کوي. نو تاسو دینداری ته ګورئ، تقوا ته ګورئ، په دې بنیاد بدونه وکړئ، ان شاء الله د دې ژوندۍ به ډېره بهتره وي. ځکه چې مالم عارضی کېدلی شي، شکلم عارضی کېدلی شي، او دا نور شیونه خو د اخلاق او د دینداری خو عارضی نه وي. دا خو انسان پورې مستقل او بچي به دې ښایسته وي، بچي به دې ډېر دیندار وي، نکاح او رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مفهوم میں تاسو پرونو ویلو چې د الله تعالی په نعمتونو کې لوی نعمت داده چې الله ورته خزه بهترینه ورکی، خوش اخلاقی، داغه ملګری، داغه په درد باندې پویدون کی. بهرحال نو ولا تنکحوا او په نکاح کې مور کوي دا خزه المشرکین مشرکان سلوتا. خرشتہ راغلا ډاکټر د انجینیر د خو مشرک ته، او نن سبا خو شرک داسې هر چا کې کوټ کوټ براو دی چې موحد ډېر مشکل سره ګورې ملاویږي، او یقینا ډېر مشکل سره ملاویږي. حتی تر دې یؤمنو چې هغوی ایمان راوړي، والعبد او البته دا غلام، غریب، فقیر، نوکر، مؤمنون خو چې مؤمن وي، خیرون دا ډېر ښه دی من مشرکین د مشرک نه، ولو اعجبکم اگر که حیرانوي تاسو، انې ښه در باندې لګي هغه مشرک سړی، که ډېر درته ښه ولې نه لګي فهغه ته مه ورکوه. اولئک همدغه کسان یدعون بلنه کوي الی النار اورته، والله او الله تعالی یدعو بلنه کوي، دعوت ورکوي الی الجنت جنت طرف ته. دا چې کله د انسان ترجیحات اخرت وي کنه بیا فیصله آسان سره کولی شي، خو چې دنیا ته سړی توجه وي، ترجیح د دنیای بیا دا فیصله نشي کولی چې دا ډاکټر پرېږدم او کنه پرېږدم او لور ورکم او که ورنه کمو وغیره. نو الله بلنه د جنت ته، والمغفرت او د بخنه باذنه په خپل حکم سره، ويبين بیانای آیات خپل آیاتونه للناس خلق د پاره، خلق ته لعلهم دې د پاره چې دوی یا شاید چې دوی یتذکرون نصیحت کا قبول کی، نصیحت بیا مومي. ويسالونک او تپوس کوي تا عن المحیض د حیض مبارکی، د زنانه او چې کومه میاشتې بیماری وي، حوض نه ده هغه مخصوص ځای مراد دتنا کم ده کې چې دا ګندګي وي. قل اوایا هو چې هغه اذن ګندګي ده، دویمه مانم کې دلی شي تکلیف ته پدې کې زنانه ہوتا. فاعتزلوا نزان بچ کې یو خواته شي النساء د زنانهونه، یو خواته شي، نور هر شی جایز دی سوا د عمل نه کوروالی نه نږدې تللی شي. او خبرې اترې حتی کې چې بخاری شریف کې حدیث ته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به عائشہ رضی الله تعالی عنها په غیږ کې به سر کې خودو، او عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې زب حایزه و ما ماهواری کې به پیریډ حالت بمو، او ما به رسول الله صلی الله علیه وسلم په سر کې تیل لګول او رسول الله صلی الله علیه وسلم به تلاوت کو. او هم دا کرنګي مسلم شریف کې حدیث ته چې جما نه علاوه نور تعلق جائز دی. دا کار به افراط او تفرید يهوديانو وکاو، يهوديانو په دې هیڅ کې اډو کور کې به نه پرې خو دې کمرې نه بیوسته او پلار کر به واسطه ولي، او عیسایانو په هیڅ کې هر یو کار کو. نو دا خو امت وسط ته، نو الله وینا نور شینا نور معاملات ما بندوا، البته د عملنا دا ناجایز دی. نو قلت هو اغا اذن گندگی دا فاتزلون یو خات شی النساء د زنانونا فی المحیض په حیض حالت کې، ولا تقربوهن منج دی کی گئی دوی تا په صورت د جما کې، حتا تر دې یطهرنا چې خې پاک شي. پاکی دو قسمه، یو دا چې هغه بیماری بند شو، یو دا چې اولامبي پاک شي اولامبي. فاذا تطهرنا بهر کله چې دی خې پاک شي، فاتهن نوراتل وکي دوی تا من حيث امركم الله، د اغزینا چې الله حکم یعنی اجازت درکړې ده تاسو ته، هر لار باندې استعمال اندکا یو لار. فانه بیا ان الله بشکل تعالی يحب خيمنك التوابين، توبه وستون کو سرا، ويحب او خيل تعالی المتطهرين پاک صاف ساتون کی. دا نن سبا چې کوم روایت عادتونه جوړ دي د ګندګیان دي په دې عمل کې، دا د الله نه دی خو. نساء
نساؤکم بیبیان د تاسو حرث لکم فصل د تاسو د پاره فاتوا راشی حرثکم خپل فصل تا. بهترین مثال الله بیان کړی دی، وګ تفصیل پکې کېدلی شي خو وخت مختصر وي. څنګه چې فصل سړی ساتنه کوي، بې ځایه پخپې نه لګوي، بې ځایه اوبه نه ورکوي، ضرورت یې پوره کوي، غرمه ساړه انتظام یې کوي، همدغه رنګې دا بیبیانې هم دي. هم زیاتی کول په هغې باندې، هم ضرورت یې نه پوره کول، دا دواړه ناجایز دي. ان شئتم کم طرف نه چې خوښوي تاسو، انداز د جما منه نه ده چې کم انداز وي. وقدموا او وړاندې کوي لانفسکم خپلو ځانونو دپاره، واتقوا الله ویریږئ د الله نه، واعلموا پوهه شئ انکم چې بشکه تاسو ملاقوه ملاویدونکي الله سره. وبشر او زیره ورکا المؤمنین مؤمنانو ته، وبشر المؤمنین او زیره ورکا داسې مؤمنانو ته. ولا تجعلوا او مجړوي الله الا تعالی عرضه ډال، ولا تجعلوا الله عرضه مجړوي ډال د الله نوم قسم د الله لایمانکم قسم نخبل اندا تبرو چې تاسو نکیو کوي ان و نه کوي نکی. ما قسم کړی دی چې مونږ به نه کوم، ما قسم کړی دی ګیره به نه پرې خو ده، ما قسم کړی دی د سړي سره به ښېګړه نه کوم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي، بخاری شریف حدیث ته 4526 نمبر دی، چې کچری یو سړی داسې قسم کړی وی چې هغه نه قسم د وجنه نه کین اساریږي، نو دا قسم د مات کی د ماتول د الله حکم د جماعت کا. ها د قسم به کفاره ورکی، د قسم به کفاره ورکی. نو مکوي قسمونه تاسو چې بن کی تاسو د نیکانو نه م جوړوي د الله نوم، ځکه چې قسم خو د الله زمين شي بیا، نو الله زمين م جوړوا چې بیا د نیکین ایثار شي. وتصلحوا او تاسو صلح وکي، ان صلح ونکي داسې قسمونه مکوي چې قسم په خدای چې زبر سړي سره بیان ملایږي، او یا قسم په خدای سره دا جوړه بنه کوم، نه داسې مکوي. بین الناس په منځ د خلقو کې یا د بچا منځ کې، والله اولا تعالی سمیع اوریدون کې دی، علیم او پوه دی. لا یؤاخذکم الله لا یؤاخذکم ننسی تاسو الله الا تعالی باللغو فعبس قسمونو، هغه قسم چې عادت وی والله ولا کوم ولا چې اخرى ولا کی ولا یا خدای په خدای په داخل کو عادتونه وي، تکي کلامي جوړوي، نو الله وی داسې قسم باندې ځنی ول نه کومه. فی ایمانکم استاسو په قسمونو کې، ولکن او لیکن یؤاخذکم نسی تاسو یعنی مؤاخذه کوي الله تعالی د استاسو بما د هغه قسم کسبت چې کړی وي، یعنی اراده کړی وي قلوبکم زړونو د استاسو زړه اراده تن چې کوم قسم خوري هغه. والله او تعالی غفور معفی کون کې دی، حلیم او صبرناک بردبار دی. للذین او کسانو د پاره یؤلونا چې قسم خوري د خپل زنانو نه اله، دا به دی یو بل عادت دی مشرکینو بکاو چې خدای نه به قسم وخورو او چې قسم په خدای ته زما دا سی لکه خور یا ته زبتا ته نه نږدې کېږم، دا قسم به وخورو بیا به نه نږدې کېدو، بیا به قسم مات کو نږدې بشو، بیا به وخورو بیا به نږدې، بیا او دغه سیده خدای په ظلم کې ساتله. اسیم په هغه وخت کې به زنانو باندې ظلم وو، دا ډېر لوی عزت او مقام اسلام ور کړی. نو الله پابندي ولګولا چې دې قسم به یو هدي د هدا پورې وته قسم اخري دنه زیات قسم نه چخوړای، بیا یا پرېګدا او یا طلاق کا چې بل کور جوړ کی، نو ځان ته داسې ستما معلق په شانتي زوړاندې په شانتي هغه باره کې حکم دی. للذین او خلق د پاره یولون چې قسمونه اخري من نسائهم د خپل بیبیانو نه، تربصو انتظار بکئی 4 سالور اشهر میاشتي 4 اشهر سالور میاشتي. فإن فاؤوا بس کچری دی رجوع کی، فإن الله بس بشک الله تعالی غفور معفی کون کې رحیم مهربان دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم قسم کړو یو میاشت او بیا نه ویشت ورځې بعد بیا لاړو بیبیانو ته، نو بیا چا پوښتنه ته وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې ولې تا ته پته نه ده چې جنا میاشت دی 29 دن دی جنا 30 دن دی اسلامي میاشت دی، نو کتا قسم وخوړو او قسم دې پوره کو نه کفاره نشته، بس ټیک ته یو میاشت باندې نږدې کېږم کوړه، نو باندې نږدې کېږه خو چې کله نږدې شي او میاشت پوره وی نو بیا کفاره نشته. خو که قسم دې د 2 میاشتو کړی دی او میاشتې بعد لاړی نو قسم دې مات کو، قسم دې مات کو نه هغه بیا کفاره ور کوي. و ان او کچری عزم الطلاق اراده کړی د طلاق
تربص 14 اشهر څلور میاشتې دا حد الله تعالی مقرر کو دین زیات قسم بنه خوري. و ان او کچره عزم الطلاق اراده کړی وي عزم کړی وي د طلاق ورکولو فان الله بس بشک الله تعالی سمیع اوریدون کې دی علیم او په هده والمطلقات او طلاق شوی خزي يتربصن انتظار بکئی بانفسهن پخپل ځانونو باندې ثلاثه درې قروء حیزنا د دې دوه معنی دي. قروء قرء نه حیز وخت هم ویل کیږي او د حید په منځ کې د صفائی ته هم ویل کیږي. چا په یو باندې ما فیصله کړی دا چا په بل باندې کړی دا نو که حیز 7 دن دی نو 23 دن پاتې شوی او که حیز مثلا 3 دن دی نو 27 دن پاتې شي. نو دا منځ درې وختونه د صفائی یا من درې وختونه د ګندګي دغه به انتظار کوي چې درې واری په حیض راشي یا درې واری په صفائی راشي. هغه وخت پورې جایز نه ده چې بل سړي سره نکاح وکړي. ولا يحل او حلال ندی لهن دوی ته ان یکتم نه چې پټ کی ځکه چلته حکم بدلیږي حمل شوه دے دا پټینا ما هغه خلق الله چې پیدا کړی دی الله فی ارحامهن د دې پر رحمونو کې ان په خېټو د زنانو کې ځکه چې خځه ته اندازه لګیدلی چې زما حمل شوه دی او دې بدل جلدی د بل خوان سره نکاح کوي نو پټی بنا وای به چې زما حمل دی پریګننټ یا مزه نبا پټي ان كن يؤمن بالله کچری وی دې ایمان وروړي په الله باندې والیوم الاخر او پر د اخرت باندې وبعولتهن او خواندان د دې طلاق شي خذو احق ډیر حق لري بردهن په واپس کول د دې زنانو کې فی ذالک په وخت د دې دوران کې دا درې خورو حیزونه چې دی یا صفائی دا درې میاشتې په دې وخت کې اول حقدار د خپل خاوند چې د خځې ته رجوع کی را واپس کی او دې کې را واپس کولای شي. اسیم چې طلاق ورکړي نو خځه به کور نو باس نه د کور کیوي او غبم کوشش کوي تمام کوشش کوي چې دا خاوند دوباره راضي کی چې جوړ وشي دوباره نه به پټي هغه چې دوی پر رحمونو کې دي او خواندان ډېر حقداري دي واپس کولو دي زنانه په وخت دي مودي کې ان ارادو کچیر دي اراده اولري اراده وی اصلاح اند جوړي د ظلم د زیاتینا د تنگولو نه جوړه کوي اراده کړي نو چې جوړه وشي نو خدا ولهن او د دې زنانه د پاره مثلو پشان یعنی په خواندانو باندې د دې زنانه د پاره په خواندانو مثلو برابر الذي اغا یعنی حق ته اغا علیهن چې په دې زنانو ده بالمعروف په خې طریقې معروف معنی میکړي وا دا ډېر بهترین آیت ته د زنانو په حقونو کې یعنی یوازې د سړي حقونه نه دي د خځم حقونه دي څنګه چې د سړو حقونه دي څنګه چې د سړو حق هم دوه برابر حقونه دي. الله فرمایي حقونو کې برابر دي ګوره حقونو کې برابر دي. بیا الله فرمایي مخکې راځي تاسو ان شاء الله نورم پوښي وللرجال او سلو د پاره علیهن پدی زنانو باندې درجه یو درجه دا یو فضیلت ورته حاصل ده صرف یو درجه د سړی تی اوچتی او ورست بیا راځي چې دا درجه ولې دا یو ځکه دا چې دا سړی ګټه کوي کاروبار کوي پیسې ګټي او ذمہ دار دي د پیسو ګټلو او ځان نه ذمہ دار نه دي او دویم دا چې د مشروالی صلاحیت الله تعالی سړو ته ور کړی ده مشروالی صلاحیت سړی الله تعالی سړو ته ور کړی نو دا یو درجه ده د مشروالی نور حقونه برابر دي. والله او الله عزیز زورور ده حکیم خاوند حکمت ولده